نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة لما حقو رونو الله رب العالمین مونږ مسلمانان پیدا کړی والحمدلله او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو او په دې باندې مونږ په هر کو نن د اوبو څښلو متعلق چونکې دا یو سنت دی چې اوبه مونږ په سنت طریقه باندې وڅښو الله به موږ له اجر راکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا زما د سنتو سره محبت وکړو د زما سره محبت وکړو چا چې زما سره محبت وکړو دی به په جنت کې زما سره ملګری نو اوبه خاصه مونږ څښو چې بنده تږی کېږي اوبه څښي او چې په سنت طریقه باندې وڅښلی شي نو ثواب هم میلاویږي او دغه رنګ جسم ته پیدا هم ورکوي د اوبو څښلو څه آداب دي اوبه چې کوم دی دا به په ناسته باندې څښو د اوبو نه مخکې به بسم الله وایو اوبه به په درېو څاګانو باندې څښو په ښي لاس باندې به اوبه څښو او د اوبو نه بعد به بیا الحمدلله وایو د الله شکر به ادا کوو حدیث کې راځي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د څښلو په وخت د لوښي نه خوله اوچتوله او په درې څاګانو به یې اوبه څښلې نو موږ له هم پکار دي چې په سنت طریقه باندې اوبه وڅښو ان شاء الله العزیز موږ ته به الله تعالی اجر او ثواب راکړي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د اوښ په شان په یوه ساه اوبه مه څښئ په مزه مزه دوه درې څاګانو سره څښئ کله چې اوبه څښئ نو بسم الله مخکې وایئ او د څښلو نه پس الحمدلله وایئ موږ له پکار دی چې په دې خبرو باندې عمل وکړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک ژوندي کړو ان شاء الله دنیا او آخرت به هم ښایسته وي